یو بادشاہ او داغه لور و په خپل مالیار مینه و. مالیار داغه مالیار نوم عاقل. څه نوم یو؟ د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغلي نو دا خپل یار هم راغوښته و چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته وي. بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راځي او دیګونه ګوري. دی یو دیګ تش ساتلی و چې کپلار مې راتلو نو دا عاقل به په دې دیګ کې پټ کمه چې پلار مې ونه ګوري. چې جواب راغی چې بادشاہ راځي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کېنول او پاسې په خانه کې خو وړی ته تاو کړ سره والا باد. بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه بے اوره دی. د بادشاہ دی عقل ته ګوره. نه زمونږ غوندې بادشاهان نه دا خریټیان میټیان. بادشاہ دی ته وایي بادشاهان دی ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشته. بوش چې دې کې څه چل. ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زه د دې دی ګوري خورم. دې دیګ لاندې اور کوي. بادشاہ حکم اور ته لاندې شو. خصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شوي. ولزی بیا په بل چای خوري ز لاړو چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس کو بس کباب شوی سره. هغه چې څو وخت کې پسوځېدو راغلو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي. هغه چې معشوقې کې نو لمه په دیګ کې نو ستی خیمه. تاسو غوندې نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډې ملیدلې دي بیا. منډې ملیدلې مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو. ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو. الکه په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي. ما ته وی چې جانیا تو ډرنه ته یریږي من ورزپی چې ورزپی التغیس پی ماته وکړه چې ماته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو خراب وباس او چې یو سپېتی په دولاسي هغه باڼه سورته راواچولو چې خراب بیر از مونږ مرګره دیم ډیر غټ چې خراب بیر شو داسې د چنډه خوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وای چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تغرق ہو گئے. بچی می خدای استا په حواله دي زه خلاړم. نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا دز مزو شي. ذکر درته هم چې چغې ډېرې مو وهي ما د ایمان پرانا پیژندلی خبره د عقل وا چې زی په دې کې کینولم ولی ټوب کم چې چا کینولم بس پرېده چې پاغې ستیش چې هغې د دیګ نه سر لرې کینولم بس پرېده چې پاغې ستیش چې هغې د دیګ نه سر لرې کو نو دا یو اواز ته راووتو د دیګ نه چې چرا کارے کو نه د عاقل کې بازایت پښیمانی. اے عاقلا وی غریب سړی که د بادشاہ په لور نه مینې دی نو په دیګ کې به ولې وریتې دی
خدای چې انجام دې همدا شو. نو چرا کارے کو نہ داخل کے باز آیت پشیمانی، بجلیگر ملا چرا کارے کو ند کے باز آیت پشیمانی. هغه کار ولی کوي چې بیا وروسته پخ پیمانه وړاندې نه لږ سوچ کاوه کنه، وړاندې نه لږ فکر کاوه. وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کاوه. اتقوا مواضع التهم، پیغمبر وی د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتي. اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو په کابلۍ کې ما د بایسکوپ په خوله کې وګورئ، دا یقین به وکړي چې دی نه دی تللی بایسکوپ ته، چرې به ونه کوي. که زم د جوارګرو په پړ کې ناست ولیدم والله کې ومنئ چې د جواري نه ده کړې، وایي به چې کړې. که زم د ډمې سره ناست ولیدم والله که یقین وکړي چې دی بدفعله نه دی، وایي به چې دی ډمې سره څه کول چې ناست. نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلی دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینب هم ځان بچ ساتي. بل دا چې هر سړی د دې قابل نه چې رایې ته سړی پوښتنه وکړي، هر سر د دې قابل نه دی او نه هر خوله د دې قابله ده. زمونږ د مردار ملک ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې روره تم رای را کولې شي. زه څه وکړم؟ د دې یو ښکلی مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو ښځې کړي دي، څه وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلی کېده، ملام راوستو، ګوان لاړو، ښځې نه واک راوړو، یو پکې وکیل شو، دوه ګوان شو. ملا هغه وخت کې څه وایي؟ ملا هغه وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانې د پلانې لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه، ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه. بس خبره خلاص شو. ناوې دې کور ته راوسته، سباله بیماره شوه، الله ډاکټر ته یې بوزه. تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو ملا سره دا وعده نه وه کړې چې دا به زه ډاکټر ته هم بوزم. دا تاسو کړې وه؟ ښځو والا ووایي تا کړې ښځه؟ دې ورکه چې ورکه ته خو ګوډې که نه؟ اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه وویلي چې ښځه مې بیماره شي، خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده. د ډاکټر ذمهواري خو یې ما نه واخیستې. یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار دي، ته دا ویلی شي چې بهی ما د جامو ذمهواري نه واخیستې. دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه، ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې. دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه، دوه سیره ټیپر راوړه، ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه، دا ویلی شي که نه؟ د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه؟ کړت پکې کولی شي او که دې کړت وکړو دا ښځه در نه تښتي که نه؟ که دې کړت که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي. ته ښځه په سړک کېنولی شي؟ کېنولی شي تاسو؟ بهی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي. بلکې
چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې، چې کویدنو کې مور او پلار به دی وای مزدوري خواري نوکری سبا به دی خدای بال بچ به کور دی وران شه سبا کې، نو 2-3 کاله مخکې ورته اول ژوند جوړې نو هغې نه رستو بیا قبوله کړي. نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم، نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو. د آمنا دا معنا چې زه به منظم کوم، زه به روجم نیسم، که پیسې راغی زه به حجم کوم، که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم. امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم، زه به حرامم نه کوم. امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم، دل ازار بم نه. امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم. امنا دا معنا چې د الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې ابله خپې منډې موام، که وخت راغی زه به جهادم کوم، که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم. امنا دا نن امنا ټول ملک کړي دي. امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای د پاغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن، دا ښځه به دې په کور کې کینولي، نوکری به نه. نن ډېر خړوسان وګورئ